السلام علیکم ملګرو د پاکستان د پر راتلونکي 2 ورځې ډېرې زیاتې اهمې دي. په دې 2 ورځو کې 3 غټ کارونه کېدای شي. دې نه علاوه د ملک چې کوم حکومت دی هغې ته یوه پارټي هم نه تیارې. تر اوسه پورې مسلم لیګ نون غوښتل چې موږ په ملک کې حکومت جوړ کړو، ځان سره پیپل پارټي یوځای کړو، خو پیپل پارټي چې کوم دی هغې نه هم په ملک کې د حکومت جوړولو نه انکار کړی دی. اوس په وفاق کې که حکومت چارې نه اخلي، مسلم لیګ نون وایي چې موږ په وفاق کې حکومت نه اخلو او موږ له د پنجاب حکومت میلو شي. نو له صفا الفاظو کې ویل شوي دي که چېرې تاسو په وفاق کې حکومت نه اخلئ نو تاسو له به د پنجاب حکومت هم نه میلاویږي. دا ټایم په ملک یوه پارټي هم حکومت کولو ته تیاره نه ده. 3 اهم کارونه په راتلونکي 48 غنټو کې کېدای شي. هغه 3 اهم کارونه دا چې ګوره، یا خو په ټول ملک کې ایمرجنسي نافذ کیږي، یا په ټول ملک باندې مارشل لا نافذ کیږي، او یا به دوباره الیکشن کیږي. دا 3 غټ کارونه چې کوم دي په ملک 48 غنټو کې راتلونکي 2 ورځو کې په دې 3 واړو کې یو شی چې کوم دی هغه په ملک باندې به امپلیمنٹ کیږي، یا به دوباره الیکشن کیږي، یا به مارشل لا نافذ کیږي، یا په ټول ملک باندې ایمرجنسي نافذ کیږي. دې وخت کې د پاکستان سپریم کورټ چې کوم دی هغه هم کولو شوی دی. ټول ججز چې کوم د هغې خپلې چیمبر دي، ټول ججز خپل چیمبرز کولو کړي دي، په سپریم کورټ کې هم په های کورټ کې هم. د ټول ملک ایرپورټس چې کوم دي یا اهم مقامات چې کوم دي په هغې باندې سیکیورټي فورسز چې کوم دي هغې په خپله ډیوټي شروع کړې ده. د ملک اهم ایرپورټس، د ملک اهم مقامات د سیکیورټي فورسز حواله شوي دي. پولیس او رینجرز چې کوم دي هغې های الرټ شوي دي. ټول نیشنل او انټرنیشنل پریس کلب سره قانون نافذ کولو ادارې چې کوم دي هغې باري نفري سره ودرېدلي دي. الیکشن کمیشن هنګامي اجلاس هم طلب کړی دی. الیکشن کمیشن هنګامي اجلاس کله کوي؟ نن کوي، سبا کوي، اني ټایم هغه کېدای شي چې کله هم وشي. په هغې باندې بیا ډیټیل سره خبره کوو چې الیکشن کمیشن په دغه هنګامي اجلاس کې څه ویلي دي. په ټول ملک کې دفعه 144 نافذ دي. ځکه تاسو له معلومه ده په 8 فروری باندې الیکشن شوی دی. دا سبا 19 تاریخ دی، نن 18 تاریخ دی، او تر اوسه پورې د ملک پرایم منسټر نه دی ډیسایډ شوی. څنګه چې په 8 فروری باندې ډېر ګڼ تعداد کې د عمران خان ووټرز راوتلي او عمران خان له په ډېر ګڼ تعداد کې ووټس ورکړي. چونکې د نواز شریف دا خیال و چې زه به لندن نه واپس لاړ شم، ماله خو به یو وام ویلکم وشي، چونکې هغه خواهش هم پوره نه شو. بیا هغې ویل چې په میدان خو عمران خان نشته او عوام به زمونږ ګون ګایې، مطلب زمونږ ګانې به وي، عوام به مونږ له ډېره مینه راکړي. جلسې وکړې، هغه هم فلاپ شوې. بیا د وټونو انتظار وکړو چې ځه وټونه به مونږ وګټو. عوام چې کوم دی ځکه پی ټی آی نه انتخابي نښه واخیستلی شوه، نو عوام به بیټ پسې چرت بیټ خوشترې نه، نو عوام به کنفیوز وي، څه وټونه به مونږ له میلو شي. مطلب د عمران خان ووټ خرابولو دپاره دی هره حربه استعمال کا. خو په 8 فروری باندې یو خو نیټورکس کار نه کولو جي، سیګنل یې نه وي. خو چې بیا کله ماښام څه ټایم کاونټینګ شروع شو او هغه ټایم کې د عمران خان وټونه زیات شو، بیا یې په چل نه پوهېده چې اوس ورسره څوک وجي. بیا داندلي په څه علاقو کې وشوه چې هغې نه علاوه هم تر اوسه پورې د مسلم لیګ نون چې کوم دی 80 پورې سیټونه هم لا تر اوسه نه دي مکمل. او بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف د وټونو پر وس ماښام باندې 180 سیټونه، او اوس هم د هغې 90 پلس سیټونه دي. اوس هم د پی ټی آی ناکام سیټونه دي جي. او بل د ملک حالات دغه رنګ جوړ دي. نو یوه پارټي هم ملک باندې حکومت کولو ته تیاره نه ده. نو دا 3 چې کوم اهم کارونه دي کېدای شي راتلونکي 48 غنټو کې دې 3 کې یو کار په ملک باندې امپلیمنٹ شي. د ملک دپاره زیاتې دعاګانې کوئ، ځکه چې خرابېږي نو زموږ غوندې غریب خلک په پکې خرابېږي. چې کم سرمایهدار خلک دي د هغه یا الریډي په بهر ملکونو کې بزنسونه او بهر ملکونو کې د هغې مطلب ای ښه سیټل دي. که خرابېږي نو د پاکستان عوام خرابېږي. دغه سیاستدانان چې تاسو له وټونه غواړي دی هم نه خرابېږي. په ملک خدای مکه تود باد راځي نو دی به ته په سترګو مونه وینې. ټونه پیله به د غټ غټ سیاستدانان چې کوم دي دی به ملک پرېښیږي. نو غریب به څه کوي؟ غریب خو د یو ښار نه بل ښار له هجرت نشي کولی، نو ملک نه به څنګه هجرت کوي؟ نو الله دې د غریب په حال باندې رحم وکړي. څومره پاکستانیان دي نو غریب عوام دی، الله دې په حال باندې رحم وکړي. او ګورو چې راتلونکي 48 غنټو کې څه فیصله راځي. به در سره بیا په ویډیو کې ډسکس کوم. ډېره زیاته مننه جي. والسلام.